أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ورنو الله تعالی په دې آیات کې چې کوم خلک صبر کوونکي دي نو دا وی الله تعالی نه ذکر کوي. ځکه دې نه مخکې الله تعالی فرمایل چې وبشر الصابرین، زیر ورکه صبر کوونکو ته چې الله تعالی به دوی له ثواب ورکوي. وس الله تعالی فرمایي چې دا کوم خلک صبر کوونکي دي نو دوی نه خصده. نو الله تعالی فرمایل الذين اذا اصابتهم مصیبه، دا صابرین هغه خلق دي چې کله دوی ته سم مصیبت ورسیږي قالوا انا لله، رضي وای چې موږ د الله تعالی و انا الیه راجعون، او موږ ټول الله تعالی ته واپس کیدونکي. علما فرمایي چې دلته کې الله تعالی فرمایي اذا اصابتهم مصیبه، و د مصیبتون کې د تنوین د تقلیل لپاره د مطلب دا دی چې معمولی مصیبت وتم ورسیږي نو دوی دا وایي چې قالوا انا لله، مخد الله تعالی. نو یو په جواب باندې ویل دي او یو په یو ځړ باندې د الله تعالی په فیصله باندې رضا کېدل دي. نو علماء وایي چې د الله تعالی په فیصله باندې رضا کېدل دلته کې مطلب د زړه فیصله ده، او دا په انسان باندې فرض دي چې د مصیبت وته ورسیږي، غم وته ورسیږي، مرض وته ورسیږي، او دی وایي چې را انا لله، بس ټول بندگی زموږ الله تعالی د پاره ده. نو د زړه نه په دې خبره باندې صبر کوي. او بل نفلی خبره ده چې انسان په جبه باندې موي چې انا لله و انا الیه راجعون، بس موږ الله تعالی او الله تعالی وغرزیدون کیو او الله تعالی سره زموږ ملاقات کوونکې. نو و انا لله کې بنده د خپل عبودیت اظهار کوي چې الله تعالی مستا بندگان یو او تاسو درتلون کیو. نو دینه مطلب دا دی چې انسان وای چې زما په دنیا کې د ژوند ډیر زیات مختصر دی، نو که په دنیا کې مصیبت ده، غم ده، غریبی ده، فقر ده، نو الله تعالی ته انسان وای چې الله تعالی مو قاسم ستاسو خواته درتلون کیو. نو دا مصیبت خو همیشه نه ختمېدونکې ده، ختم بشي یو ځل. مطلب دا دی. علماء و انا لله و انا الیه راجعون کې بنده اصل کې د مرګ ذکر پکې راغی چې الیه راجعون، الله ته ورګرځیدون کی. وای دا غي وجه دا ده چې انسان کله په مصیبت کې د مرګ یاد وکي. لکه انسان مثلا مریض دی او دا سوچ وکي چې ګوره اوس قرآن باندې مرض دی، خو ولې زم الله ته ورزم نس، لکه خلاصیدون کې خطینه او خلاصیت نشته، الله ته ورتلل دي. نو په انسان باندې دا غم چې نو دا په اسانيږي چې کله انسان په مصیبت کې د مرګ یاد وکي نو غم په اسانيږي. او په خوشحالۍ کې چې کله انسان د مرګ ذکر کوي نو تکبر پکې نه پیدا کیږي. انسان په نعمتونو کې دی او چې په دغه ټیم کې سوچ وکي چې یاره دې سدا چې ګوره زمونږ د الله طرف ته وتلل دي، د خبر ژوندۍ مون ته پرته ده، ځنکدن دا ته پروت دی، په سرات را ته پروت دی، نو دیو په تکبر کې نه مبتلا کیږي. نو دیو جن علماء چې دا جمله یوازې د مرګ سره نه ده، لکه عام طور باندې چې څوک مړ شي چې موږ وایي انا لله و انا الیه راجعون، او اکثر موږ د دې غافل غونته کی وایي، بس اسی یو جمله ده جو خلق وایي انا لله و انا الیه راجعون. خو چې په دې جمله کې انسان سوچ وکړي چې دې مطلب څه دی. انا لله، موږ د الله زموږ څه اختیار نشته، د الله یو، و انا الیه راجعون، او موږ الله تعالی ته ورګرځیدونکي.
نو چې څوک دا صبر کوي الله تعالی فرمای اولئک علیهم صلوات من ربهم په دې خلکو باندې برکتونه دي د رب د طرفه علماء چې ته الله تعالی صلوات جمع راوړه مطلب دا چې په دنیا کې ولم الله تعالی د دې بدله ورکړي او په آخرت کې ولم ورکړي ورحمت او د دوی لپاره رحمت ته چې څوک صبر کوي په دې دا خبر معلومیږي چې کله کله مصیبت هغه عذاب نه کله کله مصیبت د انسان لپاره رحمت خو انسان په کویږي نه ځکه قران مجید کې الله تعالی فرمایي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم تاسو به شی بد غنئ خو هغه تاسو لپاره خیر او اولئک هم المهتدون او دا خلک دي چې الله تعالی به ته هدایت وکړي چې دوی به جنت ته داخل شي خو په دې لپس کې په دې جمله کې خیر شته چې انسان وایي چې انا لله و انا الیه راجعون عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یو ځل نبی له صلوات و سلام سره زب کمره کې وموي دیو مړ شو و نبی له صلوات و سلام فرمایي چې انا لله و انا الیه راجعون مو دې شو د الله رسول ولې څوک مړ شو وای ما ته چې نه څوک مړ نه دي او اصل کې دا مصیبت ته هر هغه شی کل ما اذ المؤمن فهو مصیبت هر هغه شی چې مؤمن غمجن کوي نو دا مصیبت ته چې بيدلی لاړ شي دی ومړ شي انسان دا مصیبت شو کنه انسان لا پکار دی چې انسان وای انا لله و انا الیه راجعون یو بل حدیث کې راغلی و یو ځل د نبی له صلوات و سلام پیزار مبارک چې وای دا غي د سیدا تسمو وشلیده و نبی له سلام په ما چې انا لله و انا الیه راجعون او به دا حدیث وی چې ګوره هر هغه شی چې مؤمن ته تکلیف ور رسینو دا مصیبت ده نو باندې باندې ان لله و انا الیه راجعون ویل پکار دي یو حدیث کې دا راغلی دی چې انسان چرته کې په یو زور مصیبت باندې دا کلمه وي لکه کال مخ یو مصیبت انسان ته رسیدلې ده میاش مخ کې رسیدلې ده او دې هغه مصیبت را یاد کی او دې وسم وي چې ان لله و انا الیه راجعون و الله تعالی ول دس اجر ورکړي لکه په اق ورست ول څنګه اجر ورکو دا مصیبت اجر ول الله تعالی ورکړي سعید ابن جبیر وای دا آیت چې دین وای د دې امت له الله تعالی ورکړي دي ځکه و یعقوب علیه السلام د چې کله مصیبت ورسېد نو یعقوب علیه السلام وی چې یا اسف علی یوسف اے افسوس ته په یوسف علیه السلام باندې و یعقوب علیه السلام ته د سینو ونه چې ان لله و انا الیه راجعون و ذکر دا الله تعالی دې امت له خصوصیت ورکړي دي چې تاسو کله مصیبت ورسیږي نو تاسو به دې سوایي چې ان لله و انا الیه راجعون ابو سنان دا یو صحابي دی او د زوی دی حضرت سنان دی وی چې کله زما د زوی وفات شو وای ما په دې خبره کې خو د دفن میکو وای په هغه ټایم کې ما وی چې انا لله و انا الیه راجعون وای په دې ځای کې ابو طلحه رضی الله عنه یو صحابي دی وای هغه ولاړو وای هغه ما ته وی چې ما د الله د رسول نه اوریدلی چې دا چا معصوم وفات شي او دې په دغه مصیبت باندې صبر وکي او دې وای چې انا لله و انا الیه راجعون وی الله رسول فرمایي چې دې انسان لپاره الله تعالی په جنت کې یو کور جوړ کی او پاغه باندې د برولي کې بیت الحمد دا هغه کور دی چې د حمد کور دی وې زه پاغه باندې خوشاله شم زما زړه ته الله تعالی پټي هغه میلاو کړ حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا د نبی صلی الله علیه وسلم بیبی ده او د مسلمانانو مور ده نو دا ام سلمہ مخکې د یو صحابي په نکاح کې و چې دا غنوم دی ابو سلمہ ام سلمہ وی چې کله دا ابو سلمہ وفات شو وای ما د په دې غم کې یو کلمه ویلې و وای ما ویلې چې اللهم اجرني في مصیبتي یا الله تعالی مال په دې مصیبت کې اجر راکې لوی غم دی واخلق لي خيرا او مال د دینه غوړه راکې وای زما به دې سوچ کې دا و چې د دې خاون نه بغوره ماته میلاو نشي خو ما د نبی رسول الله نو ورېدلې و چې مصیبت په ټیم کې دا کلمه وایي یا دا وایي ان لله و انا الیه راجعون یا دا وایي په پښتو کې انسان وایي چې الله تعالی مال په دې مصیبت کې صبر راکې او مال د دینه بهتر راکې په دې مصیبت کې ماته دا کم مصیبت ورسېدو وای الله تعالی به دې انسان له دینه غوړه ورکې نو دا ام سلمہ وای زما په ذهن کې دا و چې ماته به دنه خاون میلاو نشي وای سو وخت ردو وای زما په نبی له سلام د نکاح پیغام راوړیږي وای ماته پته ولګی چې دا د هغه کلمې برکت ته چې پیغمبر په نکاح کې زراغلم زکه د پیغمبر بی بیان جنتیانی دی او پټ سترګې جنتیانی دي
نو الله تعالی ول دومره لوی اعزاز ورکو چې مصیبت پته ورسېدو او چې دې به صبر وکړو دا کلمې وي الله تعالی ول نبی له صلوات و سلام هغه په نعمت کې ورکو دیو جنا حدیث کې راغلي دي چې تاسو ته کله مصیبت ورسیږي غم ورسیږي نو صبر وکوي الله تعالی به په بدل کې تاسو ډېر زیات هغه نعمتونه درکې خو بندله پاغي باندې صبر پکار دی لکه حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي ودا الله رسول فرمایلی دي چې یود اهل العافیه یوم القیامه چې کوم خلکو ته په دنیا کې د مصیبتونو نه رسیدلي او د آرام ژوندۍ تیر کړی و دې به د قیامت پر ورځ باندې دا غواړي چې کله الله تعالی دې مصیبت زده خلکو له نعمتونو ورکی او دا خلک یې وایي چې الله تعالی رسول نعمتونو ورکړه نو دی به وایي چې لو ان جلودهم كانت قرصت في الدنيا بالمقاريض یره چې په دنیا کې زمونږ دا غوخي به قینچو باندې سیرل شوی نو خبره ځکه چې وس الله تعالی دې مصیبت زده خلکو له څومره اجرونه ورکړه نو معلومه شو چې الله تعالی په مصیبت باندې چې انسان په صبر وکي الله تعالی ول ډېر زیات نعمتونه ورکړي حضرت ابي سعيد خدري رضی الله عنه فرمایي وما من مسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن مسلمان ته چې په دنیا کې غم رسیږي تکلیف رسیږي پریشانی رسیږي حتی الشوکه یشاکها تر دې پورې چې د انسان په خپل کې غنم لاړ شي وای نبی له سلام فرمایي چې کفر الله بها من خطاياه الله تعالی د دې په بدله کې د ګناهونو معاف کوي چې انسان ته مصیبت ورسي یو صحابي هغه فرمایي وای د خپل پلار نه نقل کوي او هغه د نبی له صلوات و سلام نه روایت نقل کړی دی چې اذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها بعمله چې کله یو انسان د عمل د وجه نه ډیرو مرتبو ته نشي رسیدي وای الله تعالی د په مال کې یا د په اولاد کې یا د په جسم کې د بیماری راولي ثم صبره دې په صبر وکي وای حتى يبلغ المنزله التي سبقت له من الله وای الله تعالی د سي مرتبه ته ورسي چې په عمل سره د مرتبه ته نشي رسیدي او چې په مصیبت باندې صبر وکړو الله تعالی هغه مرتبه ته ورسي دا معلومیږي چې الله تعالی په مصیبت باندې په تکالیف باندې بندګانو ته نعمتونه ورکړي دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم نه چا تاسو وکړو چې په دنیا کې ډېر مصیبتونه بچا باندې راځي وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اشد البلاء الانبیاء په دنیا کې ډېر تکلیفونه په پیغمبرانو باندې راځي او بیا چې څوک الله ته څومره نږدې امر په دې انسان باندې تکلیفونه راځي وای بیا نبی صلی الله فرمایل چې دا چا دا دین بالکل برابرۍ او په دین کې ستوګواله نه نو په دې انسان باندې مصیبتونه لګون ته کې ذکر راځي چې الله تعالی و چې سم دین برابر دی خو د مرتبه بلندوالي د پر لګ لګ مصیبتونه راولي خو چې دا چا په عمل کې نقصان ډیری و الله تعالی و چې مکه و چې لګ مصیبتونه په ډیر راولم چې دا ګناهونه ماف او مرتبه ول ورکم نو انبیاء کرام له خو چې الله تعالی مصیبتونه ول نو مرتبه ول وچته او زموږ په حق کې چې الله تعالی په موږ باندې امتحان راولي نو زموږ ګناهونه الله تعالی معاف کوي خو یو خبره ده چې نبی له سلام فرمایي چې الله تعالی نه به ګوره مصیبت واړي نه انسان باندې سينو و چې الله تعالی په ما باندې مصیبت راولا یا الله تعالی په ما باندې مرض راولا نه وي ځکه انسان کمزور دی کله چې امتحان کې پیل شي نو غواړي ود الله تعالی نه او که مصیبت راغې مرض راغې بیماری راغله نقصان راغې نو صبر وکړي کې الله تعالی په اجر درکړي نو دې آیات کې الله تعالی د صبر کوونکو بدله ذکر کوي او دا غوي نه ذکر کوي چې دا غوي نه خصدا او غوي بد الله تعالی د پروي چې الله مستایو او ستاسو طرف ته دتون کیو الذين صبر کوونکي هغه خلق دي اذا اصابتهم مصیبه چې ورسیږي دوی ته سمصیبت قالوا وایدوی انا لله من الله تعالی یو و انا الیه راجعون او من الله تعالی ته واپس کیدونکیو اولئک علیهم صلوات من ربهم فدی خلقو برکتون دی در رب د طرفا ورحمت او رحمت ته و اولئک او دغه خلق هم المهتدون هم دی په هدایت کی
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।